کڅوړ کې چې یاري مونږ کره هلک راغلی دی او بس ډېره خوشحالي وه خو هغه یې د بعد شدید غریبانانو باندې او خوشحالي لکه ووته او غمونه ورته راغلل. څومره کاله پس تاسو له الله تعالی اولاد درکړی؟ ما دا شپږ کاله دی بعد ورکړی. داسې حادثه راغله چې یوه ګنټه باران وشو، بارانه د بعد یو افت راغلو، هوا هغې سره ټپو له چت پرېوتو او زه نامړی شوې اعلانونه یې وکړو ځای په ځای 3-4 کلو کې اعلانونه وشو چې راشئ خلکه او مونږ د ښځې راوباسئ. چې د یو کور چت را پریوتی دی او په دې چت کې 1 نه 2 نه 3 نه پوره 10 مړي هغې کې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. ضلع کوهاټ دی، لاچي دی او په لاچي کې بیا مالګین کلی دی. پرون مازدیګر ماښام یو ډېره افسوسناکه واقعه را پیښه شوې ده چې د یو کور چت را پریوتی دی او په دې چت کې 1 نه 2 نه 3 نه پوره 10 مړي هغې کې شوي دي. یو ډېره افسوسناکه واقعه. موږ زیاتره د غریزو علاقو ته پسمانده علاقو ته د راتلو صرف دا غرض دی چې دا واقعات او داسې پیښې یقینا دا خو د الله تعالی د طرفه وي، خو بعضې اوقات کور کې خوشحالۍ نه وي ځکه چې ماشوم پیدا شوی او د ماشوم د پیدایش په خوشحالۍ کې اکثر خلک خپلو کې یو بل له مبارکبادۍ راځي. دیو سره دا واقعه را پیښه شوې ده، موږ سره متاثره کور والا موجود دي. تفصیلا خبرې به کوو چې دا څه ورځ وه، آیا قیامت و، آیا داسې یو سیلی او داسې طوفان راغو چې لکه خوشحالي هم راغه د الله له طرفه او 2 منټه پس واپس هغه هر څه لاړه او دا کور په ماتم کې بدل شو. السلام علیکم ورور، ستاسو څه نوم دی جي؟ زما نوم راضي محمد دی. راضي محمد، تاسو خو نه وئ لاهور کې وئ او څومره کاله پس تاسو له الله تعالی اولاد درکړی؟ ما دا شپږ کاله دی بعد ورکړی. او ته خو به ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه به دې کړې وي چې لکه 6 کاله د چا اولاد نه وي او بیا کور ته راځي، کور کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه وي. الله تعالی صبر هم درکړي. دا څه را پیښه شوه؟ دا زه لاهور کې وم، ما ته 6 بجې پته ولګېده چې یاره کور کې دا د مونږ له ټپو دا لاندې را پرېوتو او د سره د 3 کمرې وې. دا کمرې چې د چتونه کېناستو ده کې 300 ښځینه وې او بچیو سره هغه وفات شولې ورکې او دغه 4-5 ورکې زخمیان دي. اچھا، خو تاسو له خو به کورواله ویلي مو چې یاره دې زوی ته شیزونه راوړه، سامانونه راوړه، نوم ورته ایږدو او دې سره به ډېرې زیاتې خوشحالۍ کوو. هغه د خوشحالۍ نه لږ را سره شریک کوي، زموږ دې کتونکو ته ووایي. هغه خو زه ته ضروري نه شي. خیر دی، خاندي مه او کوشش کوئ، الله دې تاسو له صبر درکړي. د غم مقام دی هغه دی. او هغه خو ورته ویل. څه نوم دې زوی ته ایښی وه؟ زوی نوم یا نه وی. اچھا، او دا خوشحالۍ له دلته څومره خلک راغلي وو؟ څومره دغه څو ورځونه شروع شوي؟ ما دلته دا 5 ورځې شوې، ډېر خلک راځي. موږ کلي ولا ټول 50 60 زنانه ورتللې. په دا ټیم کې پته نشته چې تا اووه زنانه وې، نور شکر د الحمدلله نه وې. داسې حادثه راغله چې یوه ګنټه باران وشو، بارانه د بعد یو افت راغلو، هوا هغې سره ټپو له چت پرېوتو، ټپو چت لاندې بل چاته پرېوتو، ټپو چت ولا یوه طرف ته لاړو، بل طرف ته 2 کمرې نورې راوغورځولې ورسره. ستاسو د کور نه څو زنانه په دې کې شامل وي؟ موږ کور کې تقریبا دې کې ټولې زنانه شاملې وې، خو زه نه پکې ژوندۍ راوتلې، زه نه وفات شولې. څو وفات شوي دي یا ټوټل؟ وفات شوي دي موږ خپل 15 وفات شوي دي. یوه مو د کور ګاونډي وله شپې ګوسته، یو مو بل خور وله بچی وه هغه ورکې وفات شوي، 3 ورکې کلي زنانه وفات شوي دي، 10 کسان ټوټل وفات شوي. نو دا کور خو ماشاءالله زه ګورم ډېر پوخ هم دی، غم دی، ګاډري هم دي چې دا څنګه سیلی وه؟ تاسو خو دلته موجود یو ساعت مخکې مونږ هم موجود په دې لار راتلو، ډېره تېزه سیلۍ وه چې دا به څنګه وه؟ دا ډېره تېزه سیلۍ وه. زه خپله موجود نه وم، زه په لچۍ کې وم، سنخیلو کې. دا ماته ټلیفون راغلو حادثې والا، بس 15 منټ کې زه راورسېدل چې کلي والا خلک رسېدو، زه رسېدلم.
الله دې تاسو له صبر درکړي. دا خو چې په یو ټایم په موقع د کور نه لس جنازې وځي، یقینا دا خو ډېر خفګان ورکوي چې دا به څه حالات وه. بس دا الله طرف نه چې کوم وي هغه کې شهید وي، دې کې خو څوک سیل نه شي. السلام علیکم مورکۍ. وعلیکم السلام. مور څنګه ښې جوړه یې؟ بس ټیک ټاک یو، تاسو خیر به غواړو. مونږ خو راغلي وو تاسو سره خپل غم هم شریکوو، په دې غم کې تاسو سره شریک هم یو. دا راته ووایه دا څنګه دا واقعه راپېښه شوه؟ خوشحالي هم وه او داسې په سترګو په رپ کې دا هر څه الله تعالی واپس واخیسته. بس دا چې داسې واقعه راپېښه شوه چې پاسه نه دون بدمې راتلو او بدمې د بعد داسې هوا غوندې راغله او هوا کې لکه ټول باران شروع شو، ګلۍ شروع شوه. هغې ګلۍ د بعد چې دی نو د چتونه اوچت کړلو او 4 چتونه کټه راپرېوتو. 3 لکه لاندې کوټو والا او 2 پاسه برج والا. هغه چې راپرېوتو بس ورلاندې ښځې وي، هغه یو ځای نه چې بل ځای ته لاړلې، بس هغه هم پوره کېناستو او هغه ښځې ورلاندې شوې. نو هغې کې څه 3-4 ماشومان مړه شو، دغسې ښځې مړې شوې وې. بیا دې میسیجونه واستولو او خلکو ته یې اطلاع وکړه چې راشي خلک دا ښځې راوباسئ او ډېر غټ مال په پروت ته نه شي راباسئ. اوس هغه دې راویستې ښځې او ځنې یې یوړې او ځنه مړې شوې. اعلانونه یې وکړو ځای په ځای، 3-4 کلو کې اعلانونه وشو چې راشئ خلکه او موږ د ښځې راوباسئ. بیا هغه ښځې چې سړي مړي راتلو، ځنه دې راویستې او ځنه هغې راویستې. نو بس خلکو سره ډېر سره مدد وکړلو او هغې همت سره زدو چې دې نو ښځې راووتې. خو څه مړي دي او څه ژوندی دي او څه زخمي دي او څه هسپتال کې او څه کور کې دي او ماشومان یې پکې داسې مړه شو. نو ډېر غټ نقصان د دې وشو. مونږ ته خو الله تعالی او دغه وایي چې ولقدر خیره و شره من الله تعالی والباس بعد الموت، چې دا شر او دا فساد جون ورکول هغه شتل دا هر څه د الله له طرفه دي. یقینا مونږ په دې باندې راضي یو، دا هر څه د الله له طرفه وي. خو دا ووایه خورکۍ مورکۍ دا راته ووایه چې کور کې خو به ډېره خوشحالي وه، مټیانې به راوړې، خلک به هم ځان سره راوړلې، هغه راسره لږ شریک کړي هغه خوشحالي چې خلک به راته راضي خان الله تعالی 6 کاله پس اولاد ورکړی وه. بس هغه دیو ته ډېر زیات خوشحاله و، چیکه چیکي بلله وو، مټیانې راوړلې وو، پیټۍ پیټۍ او خلکو ته یې ښویې او ورکولې یې کڅوړ کې چې یار موږ کره هلک راغلی دی او بس ډېره خوشحالي وه. خو هغې د بعد شدي غریبانانو باندې او خوشحالي لکه ووته او غمونه ورته راغلي. الله دې تاسو له صبر درکړي او الله دې مخکې زموږ او ستاسو ټولو جولای کې خیر کړي. ډېر ښکلی کلی دی، ډېر دروند کلی دی. موږ ډېر غټ سفر وکړو او یقین وکړئ چې تاسو سره کوم دلته په غم درد کې کوم خلک شریک شو، ډېره اندوهناکه ډېره افسوسناکه واقعه ده. او بس د الله په کارونو کې انسان هیڅ نشي ویلی. صرف به دا ووایي چې الله تعالی دې مخکې زموږ جولای کې خیر واچوي. الله تعالی دې چې موږ د حکومت چارواکو نه هم دا مطالبه کوو چې کم ستاسو نقصان شوی دی مالی طور، ځکه د کوواټ هم ډېر تکړه حکومتي چارواکي دي، هغه اکثر تاسو سره په مرسته کې شفیع جان دلته وزیر اطلاعات دی د کوواټ. موږ هغې نه هم مطالبه کوو چې تاسو سره مالی امداد هم وشي په دغه کې. بس غواړئ چې هغې څه امداد تاسو سره وکړي. جی امداد به خود کوئ، موږ غریب خلک یې وړو بورۍ نشو خستی او د ځای کې راته دومره ستره اندېښنه جوړه شي چې ټول کور مړانګ شي او هر شی مړانګ ړنګه شي او لکه انسانان مو مړه شي. نو هغه دا ده چې تاسو به موږ سره خامخا مدد کوئ، دې کې به موږ سره د دې هغه همدردي کوئ، ځکه چې موږ ډېر غریب خلک یو او موږ دا نشو برداشت کوی. الله تاسو له صبر درکړي مورکۍ، ډېره مهرباني.